أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. محترم حاضرینو مسلمانانو تاسو قتل محمد امین رور دے بچو قرآن کریم ختم کو غایو ډیرا خوش قسمتی ده د دې لپاره د دې ټولو رشتہ دارو لپاره او دا د مبارکای او موقع ده منګه د محمد امین رور مشکور یو چې هغه په دې خپل خوشحالۍ کې منګلا او تاسو له دعوت را کړې او منګه د ځان سره په دې خوشحالۍ کې شریک کړیو. الله دې په دې باندې همیشه خوشحاله راوړي او الله دې موږ ټول د مصیبتونو او تکلیفونو نه وساتي. چونکه زه تفصیلی بیان او اوږد بیان نه کوم، مختصری یو څو خبرې کوم، ځکه ما د سهار نه تر اوسه پورې درس قرآن وکړ او تاسو ته پته ده زما درس کې په دې وخت کې تقریبا 30-35 هزار کسان شریک دي. درس نه فارغ شوم او سیده دلته رالم چې زه تاسو سره په دې خوشحالۍ کې شریک شم. ولاندې او دوه خبرې کوم. الله دې زما دپاره هم ذریعه د نجات وګرځوي او الله دې ستاسو دپاره هم رهنمای ذریعہ وګرځي. انسانان د کله نه چې الله پیدا کړی دي نو دا دوه قسمه دي، یو طرف ته زنانه دي او بل طرف ته نارینه دي. زمونږ معاشره هم د دې دواړو نه جوړه ده. که یو کور کې یوازې نارینه وي نو هغه کور کامل نه وي، که یو کور کې یوازې زنانه وي نو بیا هم هغه کور کامل نه وي. هغه کور کامل وي چې پای کې زنانه او نارینه دواړه وي نو هغه کور د خوشحالۍ او هغه کور کامل وي. که زنانه مړه شي او که نارینه نو خلک وایي د فلاني کور روان شه او د فلانی کور روان شه، ځکه بیا هغه کور نیمګړی پاتې شي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې دنیا دوه حصو کې تقسیم وه. یو طرف ته د رومیانو اقتدار او سلطنت او هغه یو سپر قوت او یو سپر طاقت و. بل طرف ته د عربو قبایلو د رومیانو یو رواجو د قبایلو بل رواجو. رومیانو رواج داو چې هغوی ښځې د خپل حیثیت نه ډېرې اوچتې کړې وې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده نو نبي علیه السلام وفرمایل لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، چې هغه قوم نشي کامیابېدی چې هغوی کار د سړو ښځو ته وسپاره او هغوی مشران یې کړي. بل طرف ته د قبایلو دا دستور و چې هغې کې به جنای پیدا شوه نو هغه به یې ژوندی بوتله او خاورې به یې پرې واړولې او قبر به یې ورله وکنسته او هغه به یې ښخه کړه. قرآن هم وایي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، کله چې د هغه ژوندی ښخې شوي نه تپوس وشي چې ستا کوم یو جرم و چې ته په هغې باندې وژلی شوی وې، ماشومه به یې ونیوله او هغه به یې بوتله، هغې له به یې قبر وکنسته
په ژوندۍ جنای به خاورې واړولې او ظلم به یې وکړ په دنیا یو تور څادر خورو خلکو نه لار د هدایت روکه شوې وه الله یې هېر شوی و یو خوا او بل خوا خلک حیران و پریشان و په داسې حالاتو کې الله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه جنات را روان دي قرآن یې اورېدلی سورہ جن کې الله د هغې ذکر کوي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا زما پیغمبر دې خلکو ته ووایا ما ته وحی وشوه پیریان رالل قرآن یې واورېده او هغوی وایي انا سمعنا قرانا عجبا موږ عجیبه قرآن واورېده دا عجیبه یې ورته ځکه وي چې شام او روم کې د عیسی علیه السلام شکلونه جوړ شوي وو خلکو د هغې عبادت کو هندوستان کې مهاراجا او رامچندر او سیتا د هغې عبادت شروع چین او جاپان کې د مات معبود شکلونه جوړ شوي وو خلکو د هغې عبادت کو په عربو کې لات منات عزا خلکو د هغې عبادت شروع کړی او الله د خلکو نه هېر شوی و انسانیت هم ختم شوی و الله هم ترې هېر شوی و الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه هغه له یو بهترین کتاب ورکړ چې په هغې کې د پبلک لایف دپاره د خلکو د ژوند دپاره بهترین اصول و د الله سره تعلق د خلکو خپله کې تعلق مینه محبت معاشره سمول کلی سمول وطن سمول دا هغې اصول یې پکې ذکر کړل په هغه کتاب کې الله داسې صورتونه راړل چې هغې کې د ښځو حقونه ذکر کوي لکه سوره نساء کې اول د ښځو د حقوقو نه شروع کی او بیا د یو یو د ښځې خاوند د بچو د بادشاه د رعیت حقوق ذکر کوي سوره مریم د ښځې په نوم باندې سورت راړه او په هغې کې د ښځو حقوق یې وښودل زموږ بدقسمتي دا چې موږ د قرآن نه ناخبره شو موږ صرف قرآن دوره راواغست چې د هغې تلاوت وکړو یا د مړي سره په کټ کې کېدو یا د ناغې سره په څانګو کې کېدو قرآن هم صرف دې له راواغست چې پولې او پټي باندې جنګ شي نو کېږي دوی په دې لاس کېده او قسم وخوره قرآن زموږ د معاشرې د اصلاح دپاره یو بهترین کتابو یو غوره کتابو په هغه قرآن کې چې کله حقوق ذکر کوي او د الله شان نو الله فرمایي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما آغا الله چاله لونه ورکوي چاله زامن ورکوي وګوره لونه یې مخکې کړي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا چاله چې الله خوښه شي نو لونه ورکوي چاله چې د الله خوښه شي نو زامن ورکوي لونه یې د زامنو نه مخکې کړي ځکه د عربو معاشره کې لور بده ګڼلې شوه زموږ پښتانو کې هم چې لور به یې وشوه نو پټېده به او چې ځې به یې وشه نو ډزې به یې کولې چې روغه به یې کوله نو جنای به یې په سوره کې ورکوله د هلک د خلاصولو لپاره څومره ظلم په دې ملک کې شروع قرآن راغی او حدونه یې موږ ته وښیل نن زه ډېر خوشحاله په دې یم چې زموږ ورور محمد امین یو بنیاد کېښوده چې د لور په خوشحالۍ باندې لویه خوشحالي ده د هغه بچو د هغه لورو نن د الله کتاب ختم کړی
څومره خوندناکې وي قاري صاحب ورسره محنت کړی دا یو ډېره لویه خوشحالي ده او یاد ساتئ په کوم کور کې چې جناکایي نو په هغه کور کې د الله رحمتونه ومي بله ورځ زه کور کې ناست وم څه خبره شوه زما شپږ لوڼه دي او یو زوی و هغه هم شهید شو نو ما کور کې خبره کوله ما چې دا جناکای واده نه وي نعمتونه ډېر اوس لږ کم شوي دي لوڼو سره نعمتونه راځي خوشحالی راځي چې پلار او مور بیماري نو که لور بل ځای واده نو هغه ځان را رسوي پلار او مور له چاپي هم کوي او خدمت هم کوي زیه جګړه ډېر کمي اکثر بیا چې واده وکړي نو مور او پلار یې هیر شي د لور نه هیریږي دا لوی نعمت دی د الله رب العزت هر زوی باندې ډېره آباد دی د چا چې زامن وي الله دې ورله زامن ورکړي الله دې محمد امین له هم په زامنو باندې کور آباد کړي خدا یو ډېر ښه قدم د کېښود بچو یې قرآن ختم کړی موږ او تاسو نه دعوت راکړ زما خو زړه غوښتل چې بیان مې لږ اوږد کړی خو چونکې دا موقع داسې ده چې ستاسو هم بل دا کارونه وي زه هم مصروف یم په دې لږ بیان اکتفا کوم خو یاد ساتئ که خوشحالي غواړئ خپلو بچو ته د خدای کتاب وښیئ علامه اقبال وایي تو نہ میدانی کے آئینی تو چیست زیر گردوں سر تمکینی تو چیست کتابی زندہ قرآنی حکیم حکمتی اولا زالستو قدیم تا تا پتہ نشتے ستائین دنیا کے سشے دے اگا قرآن دے دی حکمت لا زالو قدیم دے وہ زمن بد قسمتی دادا من قرآن دنیاوی مقاصد اللہ راوانستے او دیل ام راوانوست چه دا دا رہنمائی اصول لی دے کے دا بادشاہ احکام دی دا رعیت احکام دی دا کور دا اصلاح دا پارا اصول دی دا خزی او خاون دا پارا اصول دی اللہ دے ماں و تاسو نا توفیق راکی چه من دا قرآن صرف امامانو تا پرید دو دا قرآن من ممزدکو دا زمن فرض دی هر یو سړی قرآن زده کوي ځان ته خبر کوي د رهنمایي کتاب دی او بهترین کتاب دی قرآن کې دی او ښځې ذکر کوي مسلمانه نه وه کافره وه سلیمان علیه السلام ته د هغې پته ولګېده د هغې اوږده واقعه ذکر کوي سلیمان علیه السلام ورته یو خط ولیږه مرغای لیور که مولا چرګک لا مولا چرګک ورته ځکه وایي چې او چرګه کار یې د مولا کړی دی خط یې وړو او چې خط یې هغه بادشاهانو له ورکړ ویې غورځو ورته نو قرآن وایي هغې خپل پارلیمنټ راجمع کړ او هغه یې وایي انی القی الی کتاب کریم ما ته یو عزتمن خط راوغورځولی شو مسلمانه هم نه وه کافره وه د سلیمان علیه السلام خط و مرغی راوړی و هغه وایي ما ته یو عزتمن خط راغی او موږ ته د الله خط راغلی جبریل امین راوړی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله خوځولې ده په ایمان یې وایي موږ د الله د خط څومره قدر وکړو موږ د هغه عمره قدر نه کوو هغه کافره وه هغې د هغه خط قدر وکړو او بیا قوم ته وایي هغه ما ته ویلي چې تابعدار راشئ قوم وایي موږ جنګ کولی شو هغه ورته وایي نه جنګ سره ملک روانېږي کمعقل سړی جنګ کوي هوښیار سړی جنګ نه کوي وی جنگ نکوما گورم چی رشتی ہے او که دروغجن آخر کې هغه مسلمان شوا خو هغې د سلیمان علیه السلام د خط قدر کړی و موږ ته د الله خط راغلی دی زما یو دوست یو خط راولیږي او چاینیز کې لیکلی زه پرې نه پوهېږم نو چې ټول کلي کې ګرځو یاره ما ته یې څه لیکلي دي لږ ما ته یې ووایه څوک چې په چای نه عجبه پوهېږي نو هغه یې وړم
د خدای خط راغلی نو بس منګه صرف یو څو کسو ته پرېښوده چې دا د هغې ډیوټي ده او د هغه ذمهداري ده نه دا زموږ د ټولو ذمهداري ده راځئ چې د خدای د کتاب نه ځان خبر کړو دې بچو نن په الفاظو قرآن ووي د دې په معنا به هم انشاءالله ځان پوهه کوي موږ او تاسو به هم ځان پوهه کوو دا معاشره به موږ په خپله سمو دا د بره نه سمیږي من به سمو په قرآن به سمو الله دې زمونږ دا معاشره په قرآن او سنت باندې سم کړي الله دې زمونږ ټولو نه د قرآن او سنت خدمت والی یو دعا وکړي د زړه د خلاصه دعا وکړي چې دې محمد امین رور دا پروګرام جوړ کړی منګ او تاسو له دعوت راکړې ډېر په مینا ډېر په محبت الله دې د کور همیشه د خیرونو او د برکتونو نه ډک کړي دا بچای الله دې نیک عمل لوی کړي او الله دې د دې سترګو یخون کې وګرځي الله دې محمد امین لا نیکان صالحان زامن ورکی او الله دې د کور په لکانو باندې ومباد کړي دا سوره مرګري چې دې ځای تراغلي دي د چا څه حاجتونه او ضرورتونه دي الله دې په خپل فضل احسان باندې پورا کړي او الله دې خصوصا زموږ د عمل پاکستان الله دې د امن وګرځي او الله دې ملک لا ډېر ترقی ورکړي په دې ملک کې څوک حاکمانی الله دې هغه لا د قران او سنت طرف ته توجه زیاته کړي او الله دې د عمل په قران او سنت باندې آباد کړي قاری سے جدائی محنت کړي دی وړو سره الله دې نورم د دین خدمت والی او الله زمون مینا او محبت په قران او سنت باندې پیدا کی د چا دشمنای او ترمګنای الله دې هغه ختم کی سو بیمارانی الله دې ول شفای کامله ورکی د چا حاجتونه الله دې په خپل فضل احسان باندې پوره کی او د محمد امین دا کور دیرا د ځایونه الله دې دا همیشه لپاره آباد لري او الله دې په ډېر خیر او برکتونه واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته